بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیزانو. د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د خپل بابا یعنی د دوانو جانو سردار نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیره زیاته مینه وه. یو ورځ یې د خپل خوږ بابا یعنی د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کور ته تشریف راوړو. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته تپوس وکړو چې څنګه رالی. حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د خپل لوپټې پلو پرانستو یعنی د خپل لوپټې پلو یې کلاو کو چې پکې نیمه روټۍ وه او د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې یې پیش کړه او وی ویل بابا جان ستاسو دپاره مې تحفه راوړې ده. نبی علیه الصلاة والسلام ته پوښتنه یعنی تپوس وکړو چې دا څنګه؟ نو فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ورته عرض وکړو چې موږ د ډېرو ورځو نه نهر یعنی اوږیو. حضرت علی رضی الله تعالی عنه سکار وکړو او اوړه یې راوړل. ما د هغې نه روټۍ پخې کړې، یوه حسن رضی الله تعالی عنه او حسین رضی الله تعالی عنه او یوه علی رضی الله تعالی عنه وخوړه او یوه مو فقیر له ورکړه. چې ما خپله حصه روټۍ خوړه نو زړه کې مې خیال راغی چې ای فاطمې ته ناسته یې روټۍ خورې خو چې بابا ته به څه خوراک میلاو شوي وي او که نه، نو ځکه مې د خپلې حصې نیمه روټۍ ستاسو په خدمت کې پیش کړه، یعنی ځکه مې نیمه روټۍ ستاسو دپاره راوړه. دا هدیه قبوله کې. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل ای فاطمې قسم مې د په هغه رب وي 3 ورځې تېرې شوې ستا د بابا خېټې ته یوه نوړی هم نه ده تللی. الله اکبر. زما خوږو عزیزانو، د دواړو جهانو د سردار دا عالم دی چې 3 ورځو نه څه نه دي خوړلي، لوږې تېری. او زموږ د نن سبا حکمرانانو ته وګورئ چې د خوراک په میز ورته 50 قسمه څیزونه پراته دي. د غریب عوام ورسره اډو څه غم او فکر نشته. د غریب عوام اډو څه پروا نه لري. غریب خلک د لوږې نه مري خو دې حکمرانانو ته اډو پته نشته. دا حکمرانان اډو د څه نه خبر نه دي. الله تعالی دې موږ ټولو له د پوهې او د نیک اعمال کولو توفیق راکړي. آمین. عزیزانو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیوز نورو خلکو ته هم ورسوئ او په کمنټس کې خامخا یو ښه خبره ولیکئ، ځکه چې ستاسو لیکلی شوې ښه خبره څوک لولي یعنی ستاسو ښه خبره څوک ګوري نو ستاسو به هم ثواب کیږي او زموږ به هم ثواب کیږي.